أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين په مخکینی آیاتونو کې د اهل کتاب جنایات ذکر شو د دیو شناعتونه او قباحتونه ذکر شو وس الله جل شانه په دې آیات کریمه کې د یهودو او د نصاراو سره د بایکاټ او د دوستۍ نه نیولو اعلان کوي په نږدې آیات کې ذکر شو اپا حکم الجاهلیت یبغون چې آیا د جاهلیت او حکم هغو طلب کوي په دې نږدې آیات کې دا ذکر شو اوس چې اهل کتاب د جاهلیت او حکم طلب کوي نو مناسب د دیو سره براعت دی چې د دیو نه براعت وکړي په مخکینی آیات کې الله دا ویل ولا تتبع اهواءهم اے نبی ته د هغو د خواهشاتو اتباع مه کوه واحذرهم ته خپل ځان د هغو نه بچ وساته محفوظ وساته چې خپل ځان د هغو نه بچ کړې نو لازم په دې امت باندې د اجتناب دی د هغو نه چې د هغو نه به اجتناب کې او اجتناب هله راځي چې هغو په دوستۍ سره ونه نیسي کله چې واقعه د احد واقع شوه نو او مسلمانانو عارضی شکست وخوړ نو په یوه طایفه د خلکو باندې دا ډېر سخته شوه او یوه طایفه د خلکو نه ویرېده چېره په دیو باندې به د مشري دا د کوپارو راشي نو یو سړی به ویل خپل ملګري ته چې که چېرته په موږ باندې کافر غالب شو نو زه به د پلانکي یهودي پورې ملحق شم د هغه نه به امان طلب کم او د هغه څه به یهودي شم بل سړی به ویل چې هر چې زیمه نو زه به په پلانکي نصراني پورې ملحق شم او په شام کې د هغې بعضې ځمکه ده په هغې پورې به هلته ملحق شم او د هغه نه به امان واخلم او د هغه څه به نصراني شم الله دا آیات نازل او مؤمنان یې منې کړه چې د هغو سره تاسو دوستي مه کوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا اليهود تاسو منیسئ یهود والنصارى او نصارى اولیاء په دوستۍ سره بعضهم بعض د هغو نه اولیاء او دوستان بعض د بعض دي
ومن يتولهم منکم او هغه چا چې دوستي وکړه هغه د دیو سره ستاسو نه فانه نو بېشکه هغه سړی منهم د هغو نه دی ان الله بېشک الله تعالی نه خوښوي القوم الظالمین قوم الظالمین چې ظالمان دي. الله مؤمنان د اهل کتاب او د دوستۍ نه او بعضې د هغو د بعضو دوستان دي یهود و نصاراو کې بعضې د بعضو دوستان دي او هغه چا چې دوستي وکړه د هغو سره ستاسو نه که ستاسو نه یو چا د یهودو او د نصاراو سره دوستي کوله نو بېشکه دا د هغو نه دی فانه بېشکه هغه منهم د دیو هغه هم د دیو نه شو ځکه چې رسول علیه السلام ذکر کوي المرء مع من احب سړی د هغه چا سره دی چې د چا سره محبت فتر الذین تینها خلق فی قلوبهم چې بړون د هغو کې مرض بیماري ده یسارعون فیهم جلتی کوي هغو فیهم په دیو کې یقولون ویغو نخشا موږ یریږو ان تصیبنا چې وبرسېږي موږ ته دائره گردش د زمانه پاس الله قریب الله تعالی آیات اشرات لو کی بالفاتح په پاته باندې او امر نیا فامر باندې من عندي د طرف خپلنا فیصبحون وبغرزیاغو علامه باغس باندې اثرو چې پټیاغو پی انفسهم په نفسونو خپل کې نادمین پښیمانه مخی آیاتونو کې مؤمنان د اهل کتاب او د دوستۍ نمونه شو په دې آیات کې الله ذکر کوي چې اوس کم کسان چې بړونه کې مرض د نفاق د منافقین دي هغو جلتي کوي په دې اهل کتابو سره په دوستۍ کې جلتي کوي او دی وایي چې موږ یریږو چې موږ ته به ګردش د زمانې ورسي یعنی حالات به په موږ باندې داسې راشي چې د یهودو ته به موږ محتاج شو دا مطلب او دا حالات به په موږ باندې داسې راشي چې دې ته موږ محتاج شو او هغه به دا چې یاره زموږ به رصد طعام کم شي یهودو ته به ووایو یا به یهودو په مسلمانانو باندې غالب شي نو د رسول علیه السلام کار دا به دایم پاتې نشي دین او شریعت دا هغه بدل شي ختم شي الله دا آیاتو نازل چې په قریبه چې راځي په پاته مکه به پاته شي بلاد د کافرو به پاته شي یا به راتلو کې په امر باندې له طرفه نو امر دار چې بنو قریظه او بنو نذیر دا به یا قتل شي یا به وشړل شي ويقول الذين آمنوا ويها كسن آمنوا چې ایمان راوړی هؤلاء دا منافقان الذين هغه خلق دی اقسموا بالله چې قسمونه خوړلي هغو بالله په الله سره جهد ایمانهم په کمال قسمونه د هغو سره او قسم یې په دې خوړ چې انهم بېشکه دا منافقان لمعکم خامخا سره ستاسو سره دي چې بېشکه دا منافقان لمعکم خامخا سره ستاسو سره دی حبطت اعمالهم برباد شوي دي عملونه د هغو په اصبحو نو ګرځېدلو خاسرین زیانکاران نقصان موندونکي مؤمنان به دا وایي دوی خو قسمونه خوړل چې موږ سره ستاسو یاره دوی خو د مسلمانانو ملګري نه دي دوی خو د کافرانو ملګري دي او د هغو سره دوستي کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو من هغه څوک ارتد منکم چې مرتد شو منکم ستاسو نه عن دیني د دین خپل نه د دین د اسلام نه مرتد شو پس او په قریب لا یاتی الله چې راتلو کې الله تعالی بقوم په یو قوم باندې داسې قوم دی یحبوهم چې خوښوي به الله هغو لره ويحبونه او دیو بم خوخی اللہ لرا ازلتن علی المؤمنین ذلیل بی سپک بی پا مومنانو باندے آسان بی پا مومنانو باندے اعزتن گران بی علی الکافرین با کافرانو باندے
یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکی هغو په لار د الله کې ولا یخافون او نه بیریږي هغو لومة لائم د ملامتیا کوونکي نه ذالک دغه فضل الله دی یؤتیه ورکوي الله تعالی دې فضل هغه چاته یشاء چې اراده د الله والله الله تعالی واسع پراخ د قدرت د الله علیم دی یا ایها الذین آمنوا شروع د په بیان د حال د مرتدین وروسته د نهي د دوستۍ د یهودو د نصاراو په مخکې آیاتونو کې الله مؤمنان د دوستۍ د اهل کتابو نه منع کړه اوس دلته د مرتدو حال ذکر کوي ځکه چې د اهل کتابو سره ته دوستي کوې نو دا تا ارتداد ته راطلب کوي نو مخ د اهل کتابو د دوستۍ نه ځکه منع شو یا اوس د مرتدو بیان ذکر کوي د رسول علیه السلام په دور کې او په دې وروسته ابوبکر عمر او په دې دورونو کې ټول د اسلام نه 11 فرقې د اسلام نه ګرځېدلې وي مرتد شوي په دې کې 3 فرقې د رسول علیه السلام په دور کې مرتد شوي یو د اغونا بنو مدلجو د بنو مدلجو مشرو اسود عنسیو د په یمن کې د نبوت دعوه کړې وه او د یمن په ښارونو باندې دا غالب شو په یمن کې چې د نبی علیه السلام کم عمالو هغه ویستل نبی علیه السلام معاذ ابن جبل ته خط ولېږه او د مشرانو د یمن ته لہذا دغه اسود عنسی په لاس د پیروز دیمي باندې الله هلاک د بیگانه د اسود عنسی د مرگ اطلاع راله او سار له رسول علیه السلام وفات شو دویمه فرقه چې د رسول علیه السلام په دور کې مرتد شوي هغو ته بنو حنیفه وایي دا د مسیلمة الکذاب قوم دی د مسیلمة الکذاب نبی علیه السلام ته یو خط رالیږلی او پکې لیکلي اما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك چې اے نبی زستاسه په امر کې شریک یم په خلافت کې ته هم خلیفه او زه هم خلیفه وإن لنا نصف الأرض زما لپاره په نیمه ځمکه به زما حکومت وي وللقریش او دپاره د قریش نصف الأرض نیمه ځمکه به په نیمه ځمکه زما حکومت دی او په نیمه ځمکه به د قریش ولكن قریشا قوم یعتدون لیکن دا شو قریش یو قوم دی چې دیو تجاوز کوي دا خط مسیلمة الکذاب لیکلی رسول علیه السلام دغه مسیلمة الکذاب ته خط لیکلی اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نبی علیه السلام ته په خط کې دا لیکلی د دې مسیلمة الکذاب سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې جنگ شوی او دا حبشي مسیلمة الکذاب قتل او جنگ یمامه مشهور جنگ شوی درېیم چې د رسول علیه السلام په وخت کې دور کې کافر مرتد شوي بنو اسد چې قوم د
طليحة بن خويلد. دا طليحة دم د نبوت دعوه کړې وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دته خالد بن ولید لیکلی و. لہذا د قوم د طليحه شکست وخوړ او شام ته لاړ. هلته اوسېده، هلته اسلام راوړ او ښه اسلام یې راوړ او په اسلام باندې اوسېده. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې و فرقې داسې وې چې هغه مرتد شوي. یوه پزاره وه چې قوم د عیینه بن حسن، دویم غطفان، دریم بنو سلیم، څلورم بنو یربوع، پنځم بعضې بنو تمیم، شپږم کنده، قبیله کنده چې د اشعث قوم، اشعث بن قیس قوم. دا فرقې او ومه بنو بکر دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې مرتد شو. یوه فرقه د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې مرتد شوه، هغې ته غسان وایي. دا د مرتدو بیان. انما بشک ولیکم الله، دوست تاسو الله الله دی، ورسوله او رسول الله دی، والذین او هغه خلق دی آمنو چې ایمان راوړل هغو، الذین هغه خلق دی یقیمون الصلاة چې ادا کوي هغو منځ لره، ویؤتون الزکاة او ورکوي هغو زکات، وهم هغو راکعون رکوع کوونکي دي. ومن یتول الله هغه څوک چې وګرځېد د الله نه ورسوله او د رسول الله نه، والذین او د هغه خلکو نه آمنو چې ایمان یې راوړلی د هغو نه وګرځېده، فإن حزب الله هم الغالبون، بېشکه جماعت د الله هغو الغالبون غالب دي. انما بېشکه ولی ستاسو الله او رسول دی. عبدالله ابن سلام او د هغه ملګري رسول علیه السلام ته راغله او ویل چې یا رسول الله زمونږ دپاره زګینه د ناستې نشته، ځکه چې خپل قوم زمونږ سره بایکاټ کړلی، هغو نه زمونږ سره خبرې کوي، نه زمونږ سره نکاحونه کوي، نه موږ خپل مجالس تفریح دي. لہذا عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ په دې باندې خفګان ظاهر رسول علیه السلام تعالی. الله جل شانه دا آیات نازل چې بېشکه دوست تاسو الله او رسول او مؤمنان دي. علی رضی الله تعالی عنہ منځ کاو، یو سائل راغی. علی رضی الله تعالی عنہ په مانځه کې هغه سائل لا چې رکوع ته راښکته کېده هغه له څه ورکړه. هغه سائل چې وګرځېد نو رسول علیه السلام دې تپوس ورکړه وکړه چې چا څه درکړه؟ ویل چې وویل چې چا چې دغه سړي چې په مانځه باندې ولاړ دی. ویل په کوم حالت کې درکړه؟ ویل په رکوع کې. رسول علیه السلام ویل چې هغه کسان چې مؤمنان دي، الذین هغه مؤمنان چې مونځ کوي او ورکوي زکات او دی راکعون رکوع کوونکي دي. لہذا زکات ورکوي په رکوع کې.
نو آیات د مؤمنان دا آیات د علی رضی الله تعالی په حق کې شو. شیعاګان د دې آیات نه استدلال کوي چې انما ولیکم ولی متولی د کارونو ستاسو چې ستاسو د کارونو والی هغه به الله دی رسول او هغه خلق دی چې ایمان یې راوړی دی. هغه خلق دی چې ایمان یې راوړی او هغه خلق مؤمنان هغه څوک دی علی رضی الله تعالی عنہ. نو ستاسو هغه شیعاګان د دې نه استدلال کوي چې د ولایت مستحق او د مشرۍ مستحق علی رضی الله تعالی عنہ. دا ورسه ابو بکر او عمر ته زیاته کړل چې د دیونه خلافت اخیست. موږ دا غنه جواب کوو چې یو خدا ولی په معنا د دوست دی. ته د ولی نه ترجمه د متولی کې دا مجاز دی. دویم دا چې که ستا خبره وغواړم چې متولی ستاسو علی رضی الله ولایت او دا هغه متولیتوب خو موږ منو دی. د ابوبکر عمر عثمان نه وروسته هغه والي و نو څه اعتراض په موږ باندې راغی. او بیا والذین آمنوا الذین یقیمون دا آیات د علی رضی الله په حق کې نازلول په هغه پورې مختص کول. جمع والذین آمنوا دا په جمع صيغه په هغه پورې مختص کول دا هم ضعیفه ده. بلکې آیات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حق کې نازل شوی لکه بعض علما ویلي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا الذین تاسو منیسئ الذین خلق اتخذوا چې نیولی هغو دینکم دین ستاسو هزوا ټوکه ولعبا او مذاق من الذین دها کسان اوتوا الکتاب چې ورکړل شوی هغو ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه او منیسئ تاسو کافران اولیاء په دوستۍ سره واتقوا الله ویریږئ تاسو د الله نه ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان. په مخکینی آیاتونو کې منع راغله چې د اهل کتابو سره یهودو سبا او دارنګې د نصاراو سره به دوستي نه کوئ. اوس په دې ښکته آیاتونو کې بیان د علت د منع دی چې دوستي به دوستي ورسره ولې مه کوئ. د دې د منع کېدو علت څه دی؟ هغه علتونه ذکر کوي چې دوی ستاسو په دین پورې ټوکې کوي مذاق کوي. لہذا د دیو پورې دیو سره ځکه دوستي مه کوئ چې ستا په دین په اسلام شریعت پورې دیو ټوکې کوي. نو دا مستحق د دې نه دي چې تاسو د دیو سره دوستي وکړئ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کله نادیتم إِلَى الصَّلَاةِ چې اذان کوئ تاسو إِلَى الصَّلَاةِ مانځه ته اتخذوها نو نیسي هغو د اذان لره هزوا ټوکه ولعبا او لعب یعنی چې د مانځه لره ټوکه. ذالک دا په دې وجه بانهم بېشک هغو قوم دی لا یعقلون چې نه پوهېږي هغو. وإذا نادیتم إلى الصلاة چې کله تاسو اذان کوئ إلى الصلاة مانځه ته چې مؤذن به کله اذان د پاره د مانځه کاو نو د یهودو اهل کتابو او دیو به په خپل منځ کې خندل یو بل ته به اشارې کولې په طریقه د مذاق او د یو بل ته به اشارې کولې په طریقه د مذاق او په حق د اذان کې به ویل چې دا یو داسې شی جوړ شوی دی چې موږ دې لره نه دی اورېدلی پیما مذا په مخکیني د امتونو کې دا موږ نه دی اورېدلی داسې ټوکې به یې کولې
په من عین د کم ځای نه ستا لپاره دا اواز دی په مثل د اواز د بعیر د اوښ څه قبیح دی دا الله دا آیات نازل الله جل شانه دا آیات نازل کړ چې دیو په اذان پورې ټوکې او مذاق کوي په مدینه منوره کې یو سړی و د انصارو نه چې هغه به په اذان کې کله دا خبره واورېده اشهد ان محمدن رسول الله نو هغه سړی به ویل چې ای الله دروغجن کې سړی وسېږي چې موږ دروغ وایو که دا سړی دروغ وایي هغه وسېږي په ورځ دا په خپل کوټه کې ودرې خادمه د دې اور داخل که او دا اوده و د هغه اور نه یوه سپرغۍ ولوېده هغه کور د هغه وسېځلی شو او هغه سړی د هغه اهل هم پکې وسېځلی شو داسې اور بل شو او انشاءالله چېرته په اذان باندې به بحث هم وکړو په مدینه منوره کې اذان نه و هلته به یې داسې اعلان کوو چې په مکه مکرمه کې اذان نه و الصلاتو جامعتون به وي چې مونږ جمع کوونکی دی مدینه منوره د چې کله رالو همدا الصلاتو جامعتون اعلان به کوو عبدالله بن زید بن عبد ربیه رضی الله تعالی عنہ هغه خوب ولده او رسول علیه السلام ته خوب پیش کړ چې یو سړي ماته وویل چې دا کلمات په اذان وایي هغه دا اذان رسول علیه السلام ورته وویل چې دا خو خوب حق دی په اعرض علی البلال دا کلمات په بلال باندې پیش کړه چې هغه اذان وکړي فانه اندا صوت منک ځکه چې هغه اواز اوچت دی ستانه دوه خبرې معلومې شوې چې په اذان کې رفع د صوت مطلوبه ده اندا په معنا د احسن هم راځي چې بېشکه هغه احسن صوتا منکم د هغه اواز ښه دی هغه اواز ښه دی ستاسو لہذا اذان داسې شوق پوره کول نه دي دا عبادت احسن الصوت والا سړی چې ښه اواز وي هغه به اذان دویم دا ده چې صاحب ورع او تقوا والا بس اذان کوي کم از کم څه تقوادار وي ځکه چې فاسق فاجر سړي اواز که خلک واوري نو د دې نه نفرت کوي او انشاءالله تعالی په اذان باندې به بحث وکړو دا عبادت دی دا د شاعرو د اسلام نه دي که یو کلي کې اذان پرېښودی شو شاعر د اسلام د وجې نه هغه ټول کلی ګناهګار دی لہذا په هغه ټول کلي باندې ګناه راله هغه ټول کلی ګناهګار دی دا داسې اذان داسې عبادت دی شاعر د اسلام نه دی د دې وجې نه علما ذکر کوي بعضې علماو چې دا واجب دی شاعر د اسلام دی اذان قلت ورته وایه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو هل تنقمون منا تاسو
تاسو عیب نه لګوئ په موږ باندې الا مگر د دې وجې نه ان آمنا بالله چې موږ ایمان راوړلی بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې انزل الینا چې نازل کړی شوی موږ ته وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی من قبل مخکې وان اکثرکم او بېشکه اکثر ستاسو نه فاسقان دي یا اهل الکتاب هل تنقمون منا چې ای اهل کتابو تاسو عیب نه لګوئ په موږ باندې تاسو انکار په موږ باندې نه کوئ مګر د دې وجې نه چې موږ ایمان راوړلی نو د دې وجې نه چې موږ مؤمنان یو ځکه تاسو موږ باندې عیب او انکار کوئ قل ته ورته وایه هل انبئکم ای زه خبر درکړم تاسو بشر من ذلک د شر د دغه پجرونه مصوبتا د جهاد د بدلینا پنځ د الله تعالی باندې هغه څوک دی لعنه الله چې لعنت لګره دی په هغه باندې الله تعالی وغضب علیه او غضب نازل کړل په هغه باندې وجعله وګرځول الله تعالی داغونه القردة شادوګانی والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او عبادت کړل هغه الطاغوت د شیطان اولئک دغه خلق شر بد دی مکانا د جهاد د مکاننا واضل او ډیر گمراه دي عن سواء السبیل د سمې لار نه قل هل انبئکم بشر من ذلک د دغه پجاره او کفارونه بدترین خلق هغه دی چې الله او هغه دا یهود دي چې الله به لعنت لګلی دی غضب به نازل کړی دی دا بدترین خلق واذا جاءوكم کله چې راشي هغو تاسو ته قالو وایي هغو آمنا موږ ایمان راوړلی وقد دخلوا په تحقیق سره داخل شوي هغو بالکفر په کفر کې وهم هغو قد خرجوا به وتي هغو په دې کفر سره والله تعالی عالم ډیر عالم دی بما په هغه څه باندې کانو چې هغو یکتمون الله ډیر عالم دی په هغه څه باندې چې هغو یکتمون چې پټوي هغو وترى تئن كثيرا منهم ډیر د هغونه یسارعون فی الاسم جلتی کوي هغو فی الاسم په ګناه کې والعدوان او په ظلم کې واکلهم السحت او په خوراک دغو کې السحت حرام لره لبئس خامخا ناکاره دی هغه څه کانو چې هغو یعملون عمل کوي هغو وترى تئن کثیرا منهم ډیر د دیونه چې په جلتۍ کې واقع کېږي په ګناه کې او په ظلم اهل کتاب یو ډیر په ګناه او په جلتۍ کې په جلتۍ څه واقع کېږي حرام خوري لولا ينهاهم الربانيون ولن من کول هغو لرا الربانيون علماء د انصارو والاحبار علماء د یهودو عن قولهم د وینا د دیونه هغه وینا الاسم چې د وینا د هغونه چې د ګناه وه و اکلهم او د خوراک د هغونه چې هغه خوراک د هغو السحت حرامو لبئس خامخا ناکاره دی هغه څه کانو چې هغو یصنعون کول هغو په دې ځایونه کې وګورئ اهل کتابو کې دوه قسم خلکو په یهودو یو خو عام اهل کتاب دویم قسم خلق په اهل کتابو کې هغو کې علما د هغو ربانیون خدای خلق مراد د هغې نه علما د انصار احبار حبر د یهودو علماو ته به احبار وي الله جل شانو په دې آیاتونو کې د هغو علماو قباحت او شناعت هم ذکر کوي چې دی ولې نه منې کول دیو لره د هغه ګناهونو نه د وینا د ګناه نه د خوراک د حرامو نه دیو ولې نه منې کول پکاره چې دی منې کړی اشکال په دې ځای کې دا دی چې یسارعون فی الاسم
نو ان قولهم الاسم خو ورته ذکر کو و اکلهم السحت هم ذکر کو خو پاس عدوان ذکر دی د هغه دشمنۍ نه ولې نه ذکر نه منې کول پکار ښکته آیات کې دشمني هم ذکر کړي وي موږ وایو چې دشمني ځکه دله ذکر کړي چې د عداوت تعلق د زړه سره دی د زړه خبره هغه علماو ته نه وه معلومه چې رجوع پړله کې سري چې هغه وینا د ګناه ان قولهم د وینا د دیونه چې دیو به ګناه ویله حرام به خواړه هغه ظاهري چې کوم کارونه دی کول پکار چې د هغې نه خو منې کړي وی یعنی د دیو دا ګناه خبرې کول حرام خوراک دا به د علماو د اهل کتابو لیده او بیا به په هغې باندې سکوت کول نه به منې کول ځکه دا دوی ذکر کړي لبئس خامخا ناکاره دی هغه څه چې هغوی یصنعون کول هغو دا کار ناکاره د دې آیات نه معلومه شوه چې علما هغه چې کله ګناه ویني پکار دا چې په ګناه باندې نکیر کوي په ګناه منې کوي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان گناه دی ول پلاس سبه منی کې کله لاس طاقت دی نو په زبان سبه منی کې کله زبان طاقت دی نو پړله کې ول هغې نه بوغس ساتي د هغه سړي نه او دا اضعف الایمان رسول علیہ السلام فرمائی حضرت ترمذی حدیث دی ان الناس خلق اذا رأوا الظالم کله چې ویني ظالم ولم یأخذوا علی یدیه او لاسونه د هغه ونه نیسي او شکا قریبه ده چې عام کې الله تعالی لهم هغو ته بعقاب په عذاب من عنده د طرفه خپل نه گناه کې دا ظالم والله او خلکو ونه نیو نو قریبه ده چې الله به عذاب د طرفه خپل نه هغو ته عام کړي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کہ ما فی القرآن آیت اشد توبیخا من هذه الآیات چې په دې آیات چې په قرآن کې سخت آیات نشته په توبیخ کې په رټله کې د دې آیات نه په دې آیات کې الله علما ډېر ورټل چې لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منې کول دې لره دې خلکو لره علماو د ګناهونو نه ولې نه منې کول لہذا په دې آیات کې د اهل کتابو ډېر سخت رټل دي د هغه علماو دپاره ډېر سخت رټل دي چې دوی حق نه وي وقالت اليهود ویل به یهودیانو ید الله لاس د الله تعالی مغلوله بند کړی شوی دی غلت ایدیهم بند کړی شوي دي لاسونه د هغو ولعنو او لعنت لګلی شوی دی په هغو باندې په هغه څه باندې قالو چې ویلي هغو بل یداهو بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی مبسوطتان پراخه دي ينفق خرج کوي کیف څرنګه یشاء چې اراده د الله وي وليزيدن كثير منهم او خامخا زیاتې به کړي کثیرا منهم ډېرو تر دیونه هغه څه ما هغه څه چې نازل کړی شوی دی تا ته د رب ستانه زیاتې به کړي ورته طغیانا سرکشي و کفرا او کفر والقینا بینهم العداوة ارتیلی و منگا پا ما بین دلیو کی عداوت والبغضاء او بغض الى یوم القیامه دور قیامت پوری کلما هر کلا اوقدو نارن چه بلکه غور للحرب لپا جنگ اطفأها الله ملکه غیلر اللہ تعالی ويسعون في الارض فساد او کوشش کی اغو پزما کې د فساد والله تعالی لا يحب المفسدين نخوخي الله تعالی المفسدين فساد کوونکی وقالت اليهود مخی آیاتونه کې د کافرانو د اهل کتاب و د علماء قباحت ذکر شو
مخکې آیات کې ذکر شو ان قولهم الاسم چې وینا د دې اهل کتابو د ګناه و من جمله و د قول د هغو د وینا د هغو نه د ګناه وینا ذکر کیږي. یهودو به دا ویل ید الله لاس د الله تعالی مغلوله بند کړی شوی دی. اصل کې چې کله رسول علیه السلام مدینې منورې ته راغی نو د یهودو مالونه به کم شو. نو پنحاس بن عزوره په دې کې یو سړی و په یهودو کې هغه دا ویل چې کله مال کم شو نو هغه دا ویل چې ید الله مغلوله دا الله لاس بند کړی بند کړی شوي. بعض یهودو به دا ویل چې الله موږ له عذاب ولې نه راکوي لهذا د الله لاسونه زموږ د عذاب نه بند شي. لهذا دا بعض یهودو به دا ویل الله په دې باندې ورته خیرې بددعایې وکړه چې غلت ایدیهم بند دي شي لاسونه د دیو او په دې باندې لعنت لګل شوی له هغه چې دی وی هغه چې دی ویل الله د یهودو خبره راکړه. په دې ځای کې سعد الدوله یو یهودي وزیرو دا بغداد ته راغی په مدرسه مستنصریه کې یوه مدرسه وه هغې مدرسې ته راغی چې مدرسې ته راغی نو ویل چېرې قرآن په قرآن کې دا آیات راواړوئ هغه ورته آیات راواړه. سعد الدوله دا کار وکړو چې په غلت ایدیهم په دې باندې کش راښکو چې دا قرآن نه ما ویستو. لهذا چې په دې کې خو دا وه چې غلت ایدیهم بند کړی شي بند کړی شوي دي لاسونه د دیو چې دا ما د قرآن نه ویست. لهذا دا دی ویل چې موږ د قرآن نه دا ویست. مومنان په دې باندې خفه شو. الله جل شانه د دغه سړي دا لاس بند کړ او د هغه لاس الله تعالی بند کړ لاس یې کار نه کوه. داسې حال په الله راوست. دا حقیقت د قرآن دی چې د قرآن نه څوک څه خبره ایستی را ایستی نشي. بل یداه بلکې لاسونه دواړه سره مبسوطتان پراخه دي. دا چونکې د ید خبره راله دلته په دې باندې بحث نه کوو چې د الله دپاره لاسونه راغلی دي ساق راغلی دی. د جمهور مذهب دا دی د اهل سنت والجماعت هغه دا و چې په دې صفاتو باندې نمر علیها موږ په دې باندې تیرو ونفوض الی الله او دا موږ الله ته حواله کوو. دا لهذا دا د دې چې د الله څنګه لاس دی چې د الله لاس څنګه دی دا موږ الله ته حواله کوو. د لاس معنا خو اوس معلومه ده لاس معنا موږ ټول پیژنو خو آیا په ذات الهي کې د لاس نه مراد څه شی دی څنګه لاس دی؟ احادیث کې راځي چې وکلتل یدانې وکلته یدی رحمان چې دواړه لاسونه د رحمان ښی دي. څنګه دواړه ښی دا د متشابهات دي. لهذا دا د متشابهات په دې موږ نه پوهېږو. دا د اهل سنت والجماعت ترجمه ده د مذهب دی. چېرې د متشابهات دي موږ پرې نه پوهېږو.
د لاس معنا ید معنا اوس په لاس سره کې نو د خلکو ذهن یکدم راسي چېرې د دې لاس د به دا انساني لاسي عوامو خلک نو لهذا الله لپاره به جسم ثابتې نو د دې وجې نه بعضې علماو د دې ید ترجمه په مجاز سره کړله ید نه مراد نعمت اخیستی خدا را دې لپاره چې دا خلک ګمراه نه شي او دویمه دلته یداه تسنیه راوړله په دې کې دو نعمتونو ته اشاره ده یو نعمت د دنیا دی بل آخرت دی یو نعمت ظاهري دی بل باطني دی یا د دې لاس تعلق د ثواب او د عقاب دواړو سره دی نو ځکه یې تسنیه راوړله یا مراد تسنیه تکثیر دی نو ځکه ید الله یداه مبسوطتان ویل او د ذات د الله کې موږ څه بحث وکړو دومره عقل الله موږ له نه دی راکړی کلما هر کله اوقدو نارن چې بلکې هغو جنګ اور للحرب لپاره د جنګ دیو به چې کله په مخکې زمانه کې جنګونه کول اور به یې بل اور به چول د هغو ټول به ورته راغونډ شو ملګري نو لہذا که دا یهود کله د جنگ تیاری کوي الله د دیو هغه جنگ مړ کوي او چې کله یهودیانو سرکشي کړله الله په دیو دا هلاک کړي ګوره یهودو تورات فاسد کړ الله په دیو باندې بختي نصر ولېږه بیا دیو فساد وکړو الله په دیو باندې بطرس رومي بادشاه ولګېد دی دای تباه بیا دیو فسادونه وکړه الله په دیو باندې مجوس ولګېد بیا دیو فساد وکړو الله تعالی په دیو باندې مسلمانان ولګېد کلما اوقدوا نارا للحرب چې کله دیو بلی اور د پاره الله یې مړ کړي ولو انا کچرته بېشکه اهل الکتاب آمنو ایمان راوړی وی واتقوا یېرېدلي وی هغو د الله تقوا اختیار کړی وی هغو لکفرنا نو الله وی موږ به خامخا پټ کړی وی د هغو نه سیئاتهم ګناهونه د هغو ولا ادخلناهم او خامخا موږ به داخل کړی وی هغو لره جنات النعیم جنتونو د اوسېدلو ته جنت نعیمو د جنت نوم دی دا د جنت فردوس او د جنت عدن په مابین کې که چېرته اهل کتاب ایمان راوړی وی نو الله د دې نه موږ ګناهونه پټ کړي جنت ته هم داخل کړي ځکه چې ایمان مخکیني ګناهونه ختموي ان الاسلام یهدم ما کان قبله ولو انهم کچرته بېشکه هغو اقامو التورات قایم کړی وی هغو تورات والانجیل انجیل وما او هغه څه انزل الیهم چې نازل کړی شوي هغو ته من ربهم د رب د هغو نه لاکلو خامخا خوړی به هغو من فوقهم پاسه د هغو نه ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د هغو نه منهم بعض له دیو نه امتون امت دی مقتصدتون امت دی عادل وکثیر منهم او ډېر د هغو نه ساء ناکاره دي هغه یعملون چې عمل کوي هغو په مخکیني ځایونو کې د اهل کتابو یو قسم سرکوبیم ذکر شو کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اوس بیا ایمان ته د دیو تهذیب چې ایمان راوړی هغه هم ذکر شو چې ایمان راوړی لکفرنا عنهم سیئاتهم اوس ولو انهم دعوت د اهل کتابو ته په طریقه د بشارت دنیوي سره مخکې ولا بشارت اخروي ذکر شو که ایمان هم راوړل لادخلناهم جنات النعیم اوس بشارت دنیوي دی هغه بشارت دنیوي داره لأکلونو خامخا دیو به خوري من فوقهم پاسه دیونه چې دیو ایمان راوړي تورات او انجیل او قرآن دا قایم کی به ځمکه باندې
تورات او انجیل ذکر کړل اگر کله منسوخ شوی خو په اصول کې خو تورات او انجیل او قرآن یو شانتي دي نو ځکه هغه ذکر کړل ورنه هغه منسوخ دي ومن تحت ارجلهم د لاندې رخپونه به خوري پاسه بارانونه به کېږي لاندې رخپو ځمکه به پاستونه راټوکوي یا ایها الرسول ای رسول بلغ ورسوه ما هغه څه انزل الیک چې نازل کړی شوی تا ته من ربک د رب څخه وان لم تفعل که چېرته تا ونکه دا کار په ما بلغته نو تا نه د رسولی رسالته پیغامات د الله رسالته پیغامات د الله والله الله تعالی یعصمک حفاظت کوي ستا من الناس د خلقنا ان الله بشک الله تعالی لا یهدی هدایت نه کوي الله تعالی القوم الکافرین قوم ته هغه قوم الکافرین چې کافران دي آیات ته ګورئ یا ایها الرسول ای رسول بلغ ورسوا ما هغه چې نازل شوی دی تا در افسانه لہذا پیغامات د الله ورسول د الله چې کوم پیغامات دي هغه ورسول ما انزل الیک چې نازل شوی تا د افسانه که تا دا کار ونه کو نو تا ونه رسول د الله پیغامات هغه ورسوه رسالت حق دار چې د الله احکام شریعت قرآن هغه خلکو ته ورسوه دا مطلب بعض علما ذکر کوي چې دا بلغ ما انزل دا آیات نازل شوی په علی رضی الله تعالی کې او الله جل شانه رسول علیه السلام ته امر کړو چې خبر ورکړه خلکو ته په ولایت د دې سره چې دا به زمان دا به ولی په ولایت د دې سره یعنی دا به والی په ولایت د دې سره چېرې دا به والی خلک به ورته دوستي کوي نو د رسول علیه السلام په زړه کې څه خبره راغله چې زه د متعلق د ولایت اعلان کوم خلک به دا وایي چې دا د تره زوی دی او خلک به په دې کې تان لګوي نو الله دا آیات نازل نو رسول علیه السلام اعلان وکړ په ولایت د دې سره په ورځ د نبی علیه السلام یو خطبه ویلې وه په غدیر الخم مقام کې نو په غدیر الخم مقام باندې رسول الله السلام د ده ولایت اعلان وکړ او د علی رضی الله تعالی عنہ لاس یې ونیو او ویلو من هغه څوک چې وي دوست د هغه نو علي به د هغه دوست هغه څوک چې زه مولا او د هغه دوست یم نو د هغه دوست به علي او چې اللهم والي الا ته دوستی وکړي د هغه چا سره چې د علي سره دوستی کوي او الا ته دشمني وکړي د هغه چا سره چې د علي سره دشمني نو دا آیات د علي رضی الله تعالی عنہ په لوی شان کې او د هغه د ولایت د اعلان کې دا نازل شوی بهرحال دا خبره مفسرین لیکل والله علم چې څه حد پورې به صحیح د حدیث مطلب دا دی د آیات مطلب دا دی چې ای رسوله تا چې د الله کوم پیغامات نازل شوي دا ورسوه دا مطلب والله الله تعالی یعصمک حفاظت کوي ستا من الناس د خلقونه الله د خلقونه ستا حفاظت کوي نبی علیه السلام چې کله هجرت وکړ مدینه منورې ته راغی یوه شپه ده رسول علیه السلام له خوب نه ورځي رسول علیه السلام کاش یو سړی صالح وی د اصحابو زمانه زما یې څوکۍ کړي حضرت عائشہ صدیق رضی الله تعالی ذکر کوي چې په دې اسنا کې موږ لا د رسول علیه السلام سره ناستو د هغه خواته چې موږ د اسلحې شرنګا واورېده نبی علیه السلام آواز وکړو چې څوک دی نو هغه ورته وویل چې سعد بن ابي وقاص
او راغلی ما چې نن شپه به زه د رسول علیه السلام څوکۍ پیره کړو. نبی علیه الصلاة والسلام باندې الله وروسته دا آیات نازل کړ. نو رسول علیه السلام د خپل خیمې نه سر راوویسته او ویل چې تاسو واپس شئ ځئ. قد عصمني الله، الله زما حفاظت به الله کوي. نو د رسول علیه السلام حفاظت الله کوي. والله یعصمک من الناس. قلت ورته وایه یا اهل الکتاب، خاوندانو د کتاب، لستم نه تاسو علی شیء په شي باندې حتی تر دې پورې تقیموا التوراة، حتی چې تاسو قایم کړئ تورات لرا والانجیل انجیل لرا وما انزل الیکم او هغه څه لرا چې نازل کړی شوی هغه تاسو ته من ربکم د رب ستاسو نه. وليزيدن خامخ زیاتې ډېرو ته د دیونه زیاتې. څه شی زیاتې؟ هغه څه چې نازل کړی شوی تا ته د رب ستانه خامخ زیاتې طغیانا سرکشي و کفر او کبر. فلا تحزنوا ته مه غمجن کېږه علی القوم الکافرین، په قوم کافرانو باندې. په مخکینی آیات کې الله نبی ته ویل چې بلغ ورسوه. اوس وضاحت د بلغ دار، هغه وضاحت دار چې تورات او انجیل او ما انزل الیکم دا په ځمکه باندې قایم کوي، دا نافذ کوي په ځمکه باندې. دا بلغ دی. او ما ورته ویل چې تورات او انجیل ذکر کړي دي، د دې نه د یهودیان یا نصارا استدلال نه کوي چېرې تورات او انجیل منسوخ نه دي، ځکه چې الله په قرآن کې وایي چې تاسو تورات او انجیل قایم کړئ او هغه چې نازل شوی تاسو ته د رب ستاسو چې قرآن دی. تورات او انجیل نن سبا چېرته دی چې نافظ کړي؟ تورات او انجیل په خپل اصلي شکل کې نه دی موجود. دا خو په عبري لغت کې نازل شوی، عربی کې نه دي، نه په انګریزي کې. نن سبا تورات او انجیل چې ګورې هغه به په انګریزي کې تا ته ملوي، خپل لغت کې هغه موجود نه دی. په خپل اصلي لغت کې چې موجود دی هغه قرآن دی، عربی کې نازل شوی دی، په عربی کې موجود. او ما تاسو چې تورات او انجیل اصول او د وما انزل الیکم او د قرآن اصول دا ټول یو. نو په اصولو کې قرآن، تورات، انجیل یو دی. که تاسو دا اصول دغه ټول نافذ کوي، قایم کوي، نو لہذا د پورو معامله اسانه ده. د تورات او د انجیل پورو هغه منسوخ شوي دي، او چې کوم منسوخ شو نو هغه گویا چې بیا نه تورات کې دی او نه انجیل دی، منسوخ شو. نو تورات او د انجیل هغه حکم تاسو قایم کوي چې کوم د قرآن سره موافق دی. ان الذين بشكها خلق امنوا چې ایمان راوړل، والذین خلق هادو چې یهودیانو، والصابئون او صابئین دي، والنصارى او نصارا دي. من هغه چا امن بالله چې ایمان راوړل په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ هغه ورځ چې اخره نه ده، وعمل صالحا او عمل کړل صالح، فلا خوف علیهم نو نه به یې باغو باندې، ولا هم یحزنون او نه به هغو یحزنون غمجن وي. ان الذين آمنوا په مخکینی آیات کې عظمت او لویوالی او د اقامت د کتاب چې د الله کتاب تاسو قایم کړئ، لہذا د الله جل شانو کتاب دا قایم کړئ. مخکینی آیاتونو کې دا حکم ان الذين آمنوا والذين هادوا. او په دې ځګینه کې توضیح دا وضاحت دی، هغه چا چې په ایمان باندې ایمان راوړی دی په دې کتاب او عمل یې فکر کړلی دا هغه وضاحت دی چې دا هغو لپاره لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دي. او منګه خو په دې باندې صابئینو باندې خو منګه بحث کړلی. والصابئون عتب دی په محل د ان باندې،
په محل ان باندې عطب دی که په الذین باندې عطب وی په دې صریح والصابئین به ویلی دی خو عطب په محل ځکه مرفوع ویلی دی او په دې ځای کې صابئین موږ باغو باندې بحث کړلی چې دا یو قوم چې دیو با ستورو ته د ستورو تعظیم کاو لکه موږ چې قبلې تعظیم کاو داسې یو قوم دی باطل پرس یو قوم دی لقد اخذنا خامخا په تحقیق سره اخیستی و موږ میثاق بني اسرائیل وعده د بني اسرائیل نه وارسلنا الیهم رسولنا او موږ لېږلي و هغو ته رسولان کله به هر کله جاءهم رسول چې راغی هغو ته رسول بما په هغه څه باندې لا تهوا چې نه به خوښه او نفسونه د هغو فریقا یوه فریقه کذبو هغو دروغجن کړې وه و فریقا یوه فریقه یقتلون قتل کړې وه هغو د رسولانو وحسبو او ګمان کړی و هغو الله تکونا چې نه موجودېږي فتنتون بدعه فعمون وړاندو هغو وصمو کاڼو هغو ثم تاب الله علیه بیا توبه قبوله کړې وه الله تعالی د هغو ثم عمو بیا کاڼو وصمو ثم عمو بیا ړاندو وصمو او کاڼو کثیر منهم ډېر د هغونه والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی په هغه څه باندې یعملون چې عمل کوي هغو لقد اخذنا په مخکینی آیاتونو کې دا ذکر شو چې حتی تقیم لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل په دې ځای کې رد دی په یهودو باندې چې دوی هغه اقامت د تورات ونه کړ تورات یې قایم نه کړ لهذا یهودو به دا ویل تورات یې حق کتاب ګاڼه خو دیو بیا هم د تورات په قایم کولو باندې قایم پاتې نه شو تورات یې قایم نه کړ او د دیو نه وعده اخیستی شوې وه الله هم وعده له بني اسرائیل نه او دا وعده ترې دا رااخیسته شوې وه چې تاسو به محمد علیه السلام باندې ایمان راوړئ په توحید باندې او په باندې به تاسو قایم دایم اوسېږئ چې د رسول علیه السلام زمانه هم بیا مونږ ته په هغه باندې به ایمان راوړئ دا وعده له دیو نه اخیستی دا وعده دا میثاق یې پوره نه کړ ثم عمو وصموا كثير منهم فاعل دوه نه وي د عمو صمو دپاره فاعل ضمیر دی کثیر منهم د صمو او د عمو د فاعل نه دا ضمیر د جمع نه بدل دی یا کثیر منهم د عمو او د صمو دپاره فاعل دی او په عمو او په صمو کې چې واو راوړی دا دلیل دی په علامه د جمع د فاعل نه دی یا کثیر منهم دپاره خبر حذف د دې مبتدا حذف شوی دی چې العم والصم كثير منهم لقد كفر الذين خامخا په تحقیق سره کفر کړی الذين خلقو قالو چې ویلي هغو چې بېشک الله تعالی هو دا المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم دی وقال المسيح ویلو مسیح یا بني اسرائیل اے اولادا د یعقوب علیہ السلام عبود الله عبادت کوئ د الله انی بېشک عبادت کوئ د الله ربي چې رب زما دی او ربکم او رب ستاسو دی انه بېشکه شاندار دی من یشرک بالله هغه چا چې شریک جوړ کړو د الله سره فقد حرم الله علیه الجنة نو په تحقیق سره حرام کړلی الله په هغه باندې جنت ومأواه النار او ټکانه د هغه اور دی وما للظالمین من انصار او نشته د پر ظالمانو من انصار څه مددگار لقد كفر الذين لقد کبدار شروع د په تفصیل د قبایح د نسواراو کې بدی زګینه کې قبایح د نسواراو ذکر کی او ابطال د اقوال فاسده او د غنا ورسره تفصیل د قبایح د يهودونه مخکې د قبایح د يهود ذکر شو وس قبایح د نسواراو ذکر کی
لقد کفر الذین خامخا په تحقیق سره کفر کړی هغه کسانو قالو چې ویلي هغو ان الله بېشکه الله تعالی ثالث ثلاثه دریم د دریو دی وما من اله نشته اله الا مگر اله واحد یو دی وان لم ينتهوا کچرته هغو منې نشو عما د هغه څه نه یقولون چې وایي هغو لیمسن الذین نو خامخا مس به شي وبرسېږي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی و د هغو نه وبرسېږي ورته عذاب علیم عذاب درناک موږ بحث کړلی چې یهودو نصاراو به دا ویل چې خدایان درې عیسی الله دی عیسی علیه السلام دی او مریم ده دا به دې درې خدایان نو ان الله ثالث ثلاثه مطلب دا چې خدایان دي او په حدیث کې راځي ما ظنک باثنین سره ګمان ستاسو په دوه باندې الله تعالی ثالثهما دریم د دیو دی نو الله ثالث ثلاثه او خوراک په حدیث کې من مراد دا من وایو چې ان الله ثالث ثلاثه نه مراد دیو چې خدایان درې دي او په دا ځای کې چې مراد ما ظنک باثنین الله ثالثهما مطلب چې خلق دوی نو په دغه خلقو دوه کسانو سا الله ورسره په دا کې وحدانیت د الله دی چې الله یو دی چې دوه کسان چرته خبره کوي چرته الله ورسره په علم ورسره دا مطلب افلا يتوبون الى الله ولتوبين وباسياغو الى الله الله تا ويستغفرون وهو بخرنا طلب کے اغو د الله نا والله تعالی غفور عفو ان کے رحیم مهربان دے پدې آیات کې ترغیب دی اغو در توبه او دا توبه چې شنه وباسا د هغه عقاید او باطلونه د باطل عقیدونو توبه وباسا او دا ترغیب دی په لپه د زجر کې استفهام په معنا د امر دی افلا یتوبون بلکې توبه وباسئ الله ته وبخښنه طلب مل مسیح ابن مریم نه دی مسیح ابن مریم الا رسول مگر یو رسول دی رد دی په اهل کتاب وبدې ته الله وایو نصارا الله پې رد کوي چې عیسی علیه السلام خو رسول دی قد خلت په داخل سره تیر شو من قبله مخکې دینا او رسولان و امه مور د صدیقه رشتونکې وه کانا او دا مور او دا یاکولان طعام خور باغو دوانو طعام انظرو گوره که بسننگی نو بین لهم الآیات منگ بیانو دیو تا آیاتونا ثم پس انظرو گوره انا چرتا یوپکون چرتا گرز دل شوی دی دیو چرتا گرز دل شوی دی هغو اللہ جل شانو پده آیات کی دا اهل کتاب و عقیده پا عطب طریقه رد کا اهل کتاب دا چه اللہ عیسی علیہ السلام الہ اللہ پہ رد که دا خود مریم زویره دا او مریم طعام خوریو چه او سڑے طعام خوری اگه الہ کی دیش قلتا ورطا ویا اتعبدونا تاوسی بات کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دا غشی لا یملکو لکم چه مالک نری آغا استاوزو لپارا زورن دا ضرر والا نفهم دا نفی واللہ اللہ تعالی هو اللہ تعالی السمی اوریدن کرے العلیم علم دے دیو دا اللہ نا علاوہ عبادت کوئی دا بوتانو چه دا ضرر او دا نفی مالک نری عیسی علیہ السلام عبادت کرے چه دا آغا دا ضرر او دا نفی مالک نری ناغا سنگے الہ شو قلتا ورطا یا اہل الكتاب اہل کتاب لا تغلو بی دینکم تاسو مبالغه مکوئی تجاوز مکوئی دا حد نا پا دین خفل کے غیر الحق پناہ حق باندے ولا تتبعوا اهواء قومنا او تاسو تابعداري مکوئی دا خواہشات دا قوم قوم قد ظلوا جبتا قصر گمراہ واغو من قبل مخی شاغ یهود وازلوا او گمراہ کری واغو کثیرن دیر وزلوا او گمراہ واغا عن سواء السبیل دلار سمینا چه دا مخینی امت چه یهود دے دا خو اتباع مکوئی آغا خو گمراہو نوری گمراہ کر لی لہذا دا یهودو اتباع و تقلید مکو
لعن الذین لعنت لګل شوی او په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر کړه من بني اسرائیل د بني اسرائیل علی لسان داود په جبا د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په جبا د عیسی ابن مریم ذالک دا بما سو په سبب د هغه باندې چې نافرمانه وغو وکانو وغو یعتدون تجاوز کړي وغو لہذا نو چې بني اسرائیل ملعون دي په هغو لعنت لېږلی شوی دی نو ای نصاراو تاسو ولې د هغو د خواهشاتو اتباع کوئ ځکه چې هغه ملعون شو چې یو شی چا باندې لعنت دی نو د هغه اتباع ولې کوي دا مطلب دی او معلومه شوه چې بني اسرائیل بدترین خلق دی لعن الذین کفروا لعنت لګل شوی دی په هغه چې کوب د بني اسرائیل نه لہذا بني اسرائیل نه بدترین خلق ملعون خلق بل نشته علی لسان داود په ژبه د داود او په زبان د عیسی ابن مریم علیهم السلام د دغه په زبانونو زبدیو باندې لعنت لګل شوی نو بدترین خلق مبغوسترین خلق هغه دغه دي نو چې کله دی مبغوسترین خلق دي نو په دیو باندې خو لعنت راغلی نو ولې تاسو د هغو د اتباع کوئ کانو هغو لا یتناهون نه منې کول هغو یو بل لره عن منکرین د بدۍ نه فعلوه چې کاوه هغو د بدۍ لره لبئس خامخا ډېر ناکاره دی هغه څه چې هغو یفعلون چې کول هغو کانو لا یتناهون چې نه منې کاو بعضې د هغو بعضې د هغو بعض نه منې کول داسې خلک د بدۍ نه به نه منې کول چا به چې بدي کوله پس هغه به په هغه باندې پرېښودو تراتین کثیرا منهم ډېر د دې نه یتولون الذین دوستی کوي هغو د هغه کسانو څخه کفرو چې کفر کړی دی هغو لبئس خامخا ناکاره دی ما هغه څه قدمت لهم چې وړاندې کړی دی د هغو لپاره انفسهم نفسونه د هغو او نفسو ته څه شی وړاندې کړلی ده ان سخط الله علیهم چې غصه د الله به قهر د الله دی په هغو باندې وفي العذاب په عذاب کې هم هغو خالدون همیشه به تراتین کثیر منهم ډېر د دیونه یتولون الذین چې دوستي کوي د کافرانو سره اهل کتاب یهود ډېر د هغو دوستي د کافرانو سره ده ولو کانو کچرته وی هغو یؤمنون بالله ایمان راوړی هغو بالله په الله والنبي او په نبي باندې کچرته هغو ایمان په الله راوړی او په نبي باندې ایمان راوړی وما انزل الیه او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوی هغه ته په هغه باندې ایمان راوړی متخذو ابن یهودو به نوی نیولی دی کافران لره اولیاء په دوستۍ سره ولکن کثیرا منهم لیکن ډېر د هغو نه فاسقان دي لکن کثیرا ډېر د هغو نه فاسقان دي الله جل شانو په دې ځای کې د یهودو قباحه ذکر کوي چې دیو په الله او په رسول ایمان نه دی راوړی که چېرته دیو په الله او په رسول او ما انزل الیه باندې ایمان راوړی وی نو دیو به دا کافران دوستان نه نیولی لهذا د کافر سره دوستي کول تباهي ده دیو ایمان پکې نشته ځکه د کافر سره دوستي کوي لتجدن خامخا تبعهم اشد الناس سخت خلقنا عداوة بعداوت کې للذین دها کسان سا آمنو چې ایمان راوړل اليهود يهود والذین هغلق اشرکو چې شرک کړل هغه د مسلمانانو دشمنان دادي يهود او د مشرکان د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمن دي
ولتجدنه خامخا ته به بیا ومې اقربهم ډېر نږدې د دې خلکو نه مودتن په دوستۍ کې للذین د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی و په دوستۍ کې ورته نږدې څوک دي هغه دا دي الذین هغه خلک دی قالو چې ویلي هغو انا نصوارا چې بېشکه موږ نصوارا یو نو د مؤمنانو په دعوت کې د ټول نه زیات څوک دي یهود او مشرکین دي د مسلمانانو په دعوت او مسلمانانو ته په دوستۍ کې نږدې څوک دي نصوارا دي آیات په نجاشي په دې کې نازل شوی دی آیات په نجاشي او د هغه په ملګرو کې نجاشي د حبشې بادشاه و صحابه کرام به چې مکه مکرمه کې زندګي نه تېرېده نه د مدینې نه مخکې به هجرت کوه حبشې ته بتله او حبشه کې نصراني بادشاه و نجاشي هغه به وله ځای ورکاو واقع د بدر چې کله وشوه نو مشرکین ویل چې موږ نجاشي ته جواب لیږو کسان لیږو او هغو ته وایو چې یاره کوم صحابه ستاسو درڅه دي دا موږ ته موږ له راکه نو موږ به یې واخلو موږ له به یې راکړي نو د بدر کې چې کوم کسان زموږ نه قتل شوي دي مشرکانو ویل د هغو په عوض کې موږ دا قتل کړو لهذا مشرکانو وفد ولیږو او د دې وفد مشر په دې کې وفد کې عمر بن عاص عبدالله بن ابي ربيعه او دا عمر بن عاص په هغه وخت کې ایمان نه و راوړی دا یې ولیږه رسول علیه السلام چې د دې نه خبر شو نو رسول علیه السلام عمر بن امیه ضمیري ولیږه چې دا وفد ورغی نو نجاشي مسلمانان را طلب کړل او د مسلمانانو په وفد کې جعفر صادق پکې و هغه سورت طه قرآن په دې باندې تلاوت کړ لہذا چې دا سورت طه سورت وایو نو د نجاشي د سترګو نه او نصارا چې کوم د هغه د سترګو نه اوښکې به دې هغو جوړل او چې دا قرآن څه مشابه دی د انجیل سره لہذا هغو انکار وکړو چې دا مسلمانان موږ مکې خلکو ته نه حواله کوو الله دا آیاتونه نازل کړ او تاسو ګورئ یهودو ته چې کله وویلی شو چې ځمکې مقدس ته ننوځئ نو هغو څه ویل اذهب انت وربک فقاتلا او نصاراو ته چې کله وویلی شو عیسی علیه السلام ورته من انصاري الی الله نو ویلو نصاراو چې نحنو انصار الله موږ مددګار دا دا فرق رانغی چې نصارا څومره دشمنان د نصاراو او کې مؤمنان پکې او په یهودو کې څومره عداوت چې موسی خپل نبي ته چې اذهب فاذهب انت وربک او نصاراو ته نو د دې وجې نه او دا نجاشي خو نصاراو د نصاراو حکمران نو لحاظ الله دا آیات نازل چې په هغو نصاراو کې خوف د الله نه پکې دی او په دې یهودو کې خوف د الله نشته ولتجدن خامخا ته بیا مې اقربهم ډېر نږدې د دې خلکو نه په دوستۍ کې للذین هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړلی الذین هغه خلک دی قالو چې ویل هغو انا نصوارا چې بېشکه موږ نصوارا یو کله چې یهودو او نصواراو په افغانستان باندې حمله وکړه په لکاو مسلمانان یې شهیدان کړه د این سیلابونه په افغانستان په امت مسلمه کې وبهول تاسو د یهودو نه چېرته یو ځای لیدلی چې د هغې نه د دوی په خلاف کې خلک راوتې هغه نصوارا انګریزان د هغو په ملکونو کې جلوسونه راوتي دي چېرې دا زیاتی وشو ذالک دا به دې وجه بأن منهم بېشکه بعضې د دیونه د دې نصوراونه قسیسین عالمان دي قسیس عالم قصه اذا چې څوک په یو شي پسې ورپسې اذا تتبع بشی یو شی څوک پسې یو شي پسې ورپسې مراد تعلیم دی ورهبانن او راهبان دي وانهم او بېشکه دا نصارا بېشکه هغو لا یستکبرون تکبر نه کوي هغو دا بس دی الحمدلله
دعا وکړه. اللهم صل علی سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك نزل الرحمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا وبدنا صابرا وسعيا مشكورا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. يا أكرم الكرماء كرمنا بالحج والعمرة في كل سنة. اللهم إنا نسألك جنات الفردوس نعيما. اللهم إنا نسألك جنات الفردوس نعيما. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. ربي زدنا علوما نافعا. ربي زدني علما. يا ربي زدني علما.